سراج الحق صاحب د مولانا پل رحمان صاحب په باره کې سخترین الفاظ. بل طرف د ملګرو نیشنل پارټي او پیپل پارټي هغوی اتحاد وکړو چاته یوی چې کومه پارټي ده او نگران کوم حکومت دی د کې پی کې نو د هغې په باره کې هغوی مخې ته راغله. راځو ملګرو د نن ورځې چې کوم اهمترین اپډیټ دي هغه در سره شریک کوم. ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ او کمنټ کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. شهباز شریف صاحب قوم ته کوم خطاب کړی نو په هغې کې نواز شریف صاحب نوم هم اغستی دی، بلاول بټو زرداری نوم یې هم اغستی دی او چې کوم اسحاق ډار صاحب دی د هغه نوم یې هم اغستی دی. خو نور چې کوم اتحادیان دي نو د هغوی نومونه نظرانداز کړي دي. نو ویلی کېږي دا چې په دې باندې هم مولانا پل رحمان صاحب ډېر زیات خفه شوی دی. ځکه که تاسو وګورئ ملګرو نو چې کله دا اتحاد جوړېدو نو مولانا پل رحمان صاحب د دوی په منځ کې ناست و. اوس وجه څه ده چې شهباز شریف صاحب هم د هغه نوم ناخلي او دلته که وګورئ ملګرو نو نیشنل پارټي او پیپل پارټي هم دغه مولانا پل رحمان صاحب او جی وی پارټۍ ته په اتحاد شو او چې کوم مخالفت دی نو هغه کولاو مخې ته راوړو. بل طرف د ملګرو جناب سراج الحق صاحب دا خبره کوي چې مولانا پل رحمان صاحب کوم چې د پی ډي ایم سربراه دی نو چې د ده نه مونږ دغه توقع ساتله چې کم از کم چې کوم د اتحادیان دي کوم موجوده حکومت دی نو د سود چې کوم نظام دی نو د دې دپاره به څوک راځي چې موجوده حکومت یعنی شهباز شریف زرداری صاحب او نور چې کومه کابینه ده نو کم از کم مولانا پل رحمان صاحب به د سود چې کوم نظام دی نو په دې باندې به خبره کړې وي او دغه چې کوم نظام دی نو په دې باندې به د بندش چې کوم اعلان دی نو هغه کړی وي. دا یې هم ویلي دي چې یاره دا کوم کار خیر دی نو دا یې سر انجام نه کړو. بل طرف د ملګرو شهباز شریف صاحب دا خبره کوي چې یاره په 15 میاشتو کې د 4 کالو چې کوم د بربادیانو ملبه وه نو هغه مونږ صفا کړه او اګست 2023 کې چې کوم مقدس امانت ماته میلاو شوی نو دغه امانت به مونږ چاته حواله کوو؟ نگران حکومت ته. بل طرف د ملګرو د فیاض الچوهان خبرې به تاسو اورېدلي په سوشل میډیا باندې چې هغه اوس کولاو د عمران خان خلاف کوم بیانات دي نو هغه جاری کړل. چیرې عمران خان پاکستان ډیپارټ کېدو طرف ته بوتلو او د ده دا خواهش و چیرې پاکستان ډیپارټ شي خو د ده پته نشته چې مازغه په سر کې دي او که په پوندو کې دي. ځکه که دلته تاسو وګورئ ملګرو نو آی ایم ایف چې کومې پیسې ورکړې نو هغه هم د چا د وجې ورکړې د عمران خان د وجې چې کله عمران خان سره ملاقات وشو آی ایم ایف چې کوم وفد دی هغه راله عمران خان سره کېناستو نو پاکستان د چې کومه قرضه ده نو هغه میلاو شوه. که دلته وګورئ ملګرو نو عمران خان خپل شرطونه مخې ته کې نه ښودل چې رقم کارکنان دي هغه په قید کې دي هغه دې آزاد کړی شي یا بل طرف د ملګرو خپل کیسونو حوالې سره هم دا ونه ویل چیرې زما دا کیسونه دې معاف کړی شي. خو که دلته کې د آی ایم ایف چې کومې دستخطونه دي په هغې باندې رایه پیش کړه نو ولې پیش کړه چیرې هغه دا خبره وکړه چیرې پاکستان ډیپارټ کېدو طرف ته تلو نو د دې وجې د خپل ملک پاکستان دپاره ما د آی ایم ایف چې کوم کاغذونه دي نو په هغې باندې دستخط وکړو. دلته کې د فیاض الچوهان خبرې واورئ نو هغه دا خبره هم کوي چیرې کوم څه تیر شوي دي نو هغه به زه ټول مخې ته راوړم خو دلته عوام اوس پوه شوي دي که ته هر څومره خبرې مخې ته راوړې نو عوام ستا چې کوم چال دی نو په هغې باندې پوه شوي دي. دې زیر کې چې کوم تصویر تاسو د ښکاري ملګرو دا ویډیو په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل شوې وه چې جناب شهباز شریف صاحب یو هلک په خپل ځان پسې رانیولی دی او غاړه وله ورکړې ده ویلی کېږي د دې هلک حوالې سره ده تاسو به ویډیو کتلي چې کوم د لیپټاپ سکیم سیمینار نو په هغې کې د هلک تقریر کړی ویلی کېږي دا چېرې ډېر جذباتي تقریر یې کړی او د وزیر اعظم چې کومه کرسۍ ده نو ویلې چېرې یو ورځ به داسې هم وي چې موږ پاکستاني قوم به په دغه کرسۍ باندې به مونږ هم کینو. اول خو د دماغ کار نه کوي چېرې کوم پاکستان باندې دا قومونه مسلط شوي دي نو چې پلار ځي زوی راځي چې زوی ځي نو کړوسی او نمسی راځي نو مشکله ده که په دغه کرسۍ باندې کیني دغه خلک چې کوم دا خواهش لري کوم نوجوانان چې هغوی د دې ملک د ترقۍ دپاره سوچ لري نو مشکله ده که د وزیر اعظم هاوس په دروازه باندې دغه قوم ورننوځي. خو بیا هم شهباز شریف صاحب دغه په خپله کرسۍ باندې کېنولی او ډېره زیاته مینې وله ورکړې وه نو دغه چې کوم د لیپټاپ سکیم دی منم چې نوجوانانو ته یو ډېر ښه کردار میلاو شو او یو ښه سکیم میلاو شو. خو که دلته وګورئ ملګرو نو صحت کارت باندې د بندولو کوشش جاري دی. نو زه ستاسو نه عاجزانه ریکویسټ کوم چې ما له دا جواب راکړئ چېرې لیپټاپ کوم سکیم دی نو دا ضروري دی که صحت کارت ضروري دی. اوس راځو ملګرو چې کوم د نیشنل پارټۍ او د پیپل پارټۍ کوم اعتراضات دي نو دا ویلی کېږي د دې حوالې سره چېرې 2 میاشتې مخکې دغه چې کوم درخواست
درخواست دی نو هغه نگران چې کوم وزیر اعلی دی چې کوم د JVI سره تعلق ساتي نو دغه درخواست هغه ته لیږلی شوی و خو د اوسه پورې په هغه درخواست باندې څه عمل درآمد ونه شو. دغه درخواست څه دی د پیپل پارټۍ او د نیشنل پارټۍ دغه یو اعتراض دی چې کوم سیټونه دي یا کومې نوکریانې دي نو هغه د پارټۍ په سطح باندې ورکړلی کېږي چې کومې پیسې دي نو هغه چې کوم د پارټۍ کسان دي نو هغوی له ورکړلی کېږي. بلکې ملګرو تاسو وګورئ نو دا ویلی کېږي هم چېرې 3 دي که 2 سیټونه په دې کې دي پیپل پارټۍ دي 2-3 سیټونه چې کوم دي نو هغه د نیشنل پارټۍ دي او باقي 10 دي که څومره سیټونه هغه د نگران حکومت په هغې کې د چا دي هغه د JVI دي. نو د نگران وزیر اعلی چې کوم کردار وي هغه دا وي چېرې ته به د خپل پارټۍ طرف نه کې نو دلته پیپل پارټۍ والا او نیشنل پارټۍ والا هغوی جناب شهباز شریف صاحب ته یو درخواست هم ولیږو چېرې نگران کوم حکومت دی نو دا موږ ته نه دی منظور ځکه چې په دې کې چې کوم پارټي بازي ده نو هغه کېږي د خپلې پارټۍ چې کوم کسان دي نو هغوی ته فنډ هم ورکړی کېږي او هغوی ته چې کوم سیټونه دي نو هغه هم ورکړی کېږي. دلته وګورئ ملګرو د نگران حکومت دا کار وي چېرې دا به یو طرفه کار نه کوي دا به چې کومې پارټیانې دي نو مشترکه طور باندې به ملک چلی خو که دلته د نگران حکومت حالات وګورئ نو څنګه چې پیپل پارټۍ والا او نیشنل پارټۍ والا کوم خپل اختلافات مخې ته راوړل نو د هغوی خبره به هم ټیک وي ځکه چې هغوی بسې لیدلي وي چې 2 میاشتې مخکې نگران وزیر اعلی ته خط هم لیکلی دی خو د اوسه پورې په هغې باندې څه عمل درآمد ونه شو. دغه هم ملګرو د نن ورځې چې کوم اهمترین اپډیټ یا مې ستاسو سره شریک کړل تاسو باندې دغه اپډیټ څنګه ولګېدل کمنټ کې موږ سره خپله رایې لازمي شریک کړئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخر کې پاکستان زندہ باد مسلمان زندہ باد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. الله پامان.